بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قاعده صبر القرآن سبق نمبر 15 پیج نمبر 20 صفحه دی. سبق نمادی شوشا څه ته وایي؟ د قرآن مجید رسم الخط کې د الفاظو کې ځینې داسې خانه کوټه دا شاندې خالي راځي څه لکه د تا والا یا د با والا یا سا والا نقطې ورکې نه وي موجودې، خو هغه والا چې دغه خانه د کوټه غوندې موجوده وي هغه ته ویلی شي شوشه. زیاتي داسې یوه خانه غوندې جوړه کړې شي هغه موجوده وي، بس هغه ویلی نه شي. نو دې سبق کې نور څه نشته، صرف شوشه وړکي ته خیال پکار دی یو سټوډنټ ته څه داسې قرآن کې یادلی شي، بیا د سړي سوچنې وړکي څه د دې کې څه نقطه پاتې شوې دی. خب دا څه ویلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میم سا زبر مس، واو کړه زبر وا، ها پیش هو، مس واهو. بس نور هغه زړه سبق والا علامات یې ورکې زیاتي څه نشته، دغه شوشه دی. حمزه حاضر اح، دل کړه زبر دا، ها پیش هو، میم الف زبر ما، احداهما احداهما دا چې دا شوشه دی. حمزه کړه زبر آ، تا کړه زبر تا، کاف میم پیش کم، آتاکم شوشه دای باندې. حمزه دال زبر اد، را کړه زبر را، کاف میم پیش کم، ادراکم دای شوشه. ها زبر ها، دال کړه زبر دا، نون الف زبر نا، هدانا کړه زبر اور الف مده والا आवाज یو برابر شو. اور دا سبق د شوشه والا غور کې وخی چې دا خالی کوټه باندې کوم راغلی دي دا شوشه ویلی شي. نون جیم زبر نج، واو کړه زبر وا، همیم پیش هم، نجواهم دا د سبق څه شوشه والا دی، دغه شی دې ته د شوشه ویلی شي. خالی یوه کوټه راغلی دی، بس دا نور ویلی نشي ورکې، دا داسې یو علامات غوندې موجود وي. دا سبق و شوشه والا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.